الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چې کوم مخلوقات پیدا کړی دي د هغې مخلوقات لپاره یو د زندګۍ تیرولو او په کائناتو کې د خپل زندګۍ د تیرولو د لپاره الله جل جلاله عم نوالہ طور طریقې ورکړي دي په هغه تمام مخلوقاتو کې د انسان لپاره رب ذوالجلال چې کومې طور طریقې ورکړي دي د زندګۍ تیرولو لپاره هغه د تمام مخلوقاتو نه مختلف دي بیا انسانان د الله رب العزت هغه په دې دنیا کې مونږ او تاسو ته په دوو شکلو کې ښکاري یو د لا اله الا الله محمد رسول الله وینکی انسانان دي او یو د لا اله الا الله محمد رسول الله
نو ویلو والے انسانان دي. چې کوم د لا اله الا الله ویونکي انسانان دي هغوی ته د شریعت په اصطلاح کې او د دین الاسلام په اصطلاح کې مؤمن او مسلمان ویل کی. او چې کوم د لا اله الا الله محمد رسول الله یا د نور او انبیاء علیه السلام کلمه نو ویونکي دي هغه په هر زمانہ کې کوم موجود وي هغه ته اهل کفر یعنی کافران ویل کی. بیا د هغه لپاره د الله جل شانه ذات حیات هغه مختلف ته د مسلمانانو نه چې کافرانو له رب ذوالجلال کوم زندگی ورکړې ده او په دې زندګۍ کې الله جل شانه هغه لا کم نعمتونه ورکړې دي او رب کریم په هغه باندې څومره احسانات کړي دي په دې دنیا کې او د هغه کافرانو سره الله جل شانه څومره مهرباني کړي دا په دې وجبانی چې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو مشهور حدیث دی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي الدنیا سج المؤمن وجنة الکافر. دنیا د مسلمان لپاره رب کریم یو قیدخانه جوړه کړې ده او د کافرانو لپاره د عیش او عشرت یعنی جنت دی. علما د هغه تشریح ذاتی کوي چې جنت په دی وجه د هغه کافرانو د پاره چې هغه د خپل چاحت زندگی تیری رب نه پیژني رب نواز نه پیژني د الله رب العزت دین الاسلام نه پیژني او نه د هغه تصدیق کوي د خپل نفس او د خپل منشا مطابق زندگی تیری نو چې څنګه د خپل منشا مطابق زندگی تیری نو رب ذوالجلال دا هغوی د پاره د دنیا په تور د یو عیش پرستی او د په تور د یو انعام پرستی چې کوم دی هغه جوړه کړې ده چې د دې کافرانو په دې دنیا کې خپل د عیش او عشرت والا زندگی وی لیکن چې کله د الله رب العزت هغه وعده د هغوی سره پوره شي کوم وعده چې رب ذوالجلال د مسلمان سره کړی دا په مرګ باندې نبیا د هغه حالات مختلف دي او بل خاطر د مسلمان زندگی وای دا دنیا د مسلمان د پارزکه قید خانه ده چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اوله د دې کلمې مطلب دا دی چې اوس به دا مسلمان په حیثیت د یو مسلمان او د الله د بندا د خپل چاہت والے زندگی نه اختیاري بلکې د مثال دی یو غلام دی. علما فرمایي چې په یو زمانہ کې یو د الله ولی هغه په بازار کې یو غلام واغستو کور ته راوستو سلکتا سات تیر شو بیا د تپوس کې چې غلام استاسروم دی وایي ما ته خپل نوم نه دی یاد چې آقا مال سنوم کیږي او ما په کم نوم باندې رابلی او ما ته کم نوم چې کم دی هغه یادې بس زما به هغه نوم
ویخا وی غلامه خوري بس وی د غلام خپل چاحت یو اسم نشتا د غلام خپل مرضی نشتا ته زما آقای کتا په خوراک کی مالا خو خوراک را کو او که بد خوراک را کو زما زه غلام یم هغه به وخورم زما هیڅ قسمه مرضی نشتا مرضی ستا چلی ښه بیا ورته فرمایي چې اغوندې بس یعنی په بدن باندې به کپڑے څنګه اغوندې ویجی ما زه غلام یم او زما دومره شان او شوکت نشتا ته زما آقای ته زما مالکی دا وخت چې کم لباس تا مال راکو زبې په خوشاله سره واخلم او خپل بدن به پټ کما بس دا زما د پاره کافی ده نو زما عزتمند علما فرمایي چې د دې واقع نه مونږ او تاسو ته دا عبرت حاصلول پکار دي چې مسلمان دا غلام دی دا د الله غلام دی دا د رسول الله غلام دی دا د دین الاسلام غلام دی دا د قران غلام دی دا د دین غلام دی چې څنګه یو غلام په خپل مرزه باندې خوراک نشي کولای چې څنګه یو غلام په خپل چاحت باندې ژوندۍ نشي تیرولای چې څنګه یو غلام د خپل خوخي لباس نشي اغوستلې چې څنګه یو غلام په خپل مرزه باندې چرتلې راتلې نشي دغه شانتي یو مسلمان په خپل مرزه باندې ژوندۍ نشي تیرولای دا د لا اله الا الله محمد رسول الله د زنجیر دا بیړای دا الله رب العزت د مړی ته چولې دا د خپو ته چولې دا د لاسونو ته چولې دا د جبې ته چولې دا د غوګونو ته چولې دا د سترګو ته چولې دا مطلب څه مطلب دا چې د خپل چاحت مطابق زندگی په دنیا کې نشي تیرولای د خپل مرزي زندگی په دنیا کې نشي تیرولای دا حقیقت دی لیکن کچره د هغې نه انحراف کی چې هغې ته بغاوت ویل کېږي چې نه چې زه خو په خپله مرزۍ باندې زندگی تیرومه بېشک ما د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده زه منم دا کلمه حق ده زه منم په دې سره چې کوم دی په ویلو سره زه مسلمان شوم زه منم اسلام حق دی زه منم الله حق دی زه منم د رسول الله رسالت حق دی لیکن د هغې تمام خبرو سره سره به زه خپل چاحت والا زندگی تیرو خپل مرزۍ والا زندگی به تیروم چې څنګه زما زړه ما ته لار ښیي هغه لاره باندې به چې کوم دی زه چلیږم چې څنګه زما په مزغو کې سوچ راځي هغه سوچ مطابق به چې کوم دی زه زندگی تیروم نو داسې مسلمان ته فرمانبردار مسلمان نشي ویلی داسې مسلمان ته باغی مسلمان ویلی کی او بیا د داسې باغی مسلمان د الله جل جلاله عم نواله په کتاب کې ډېرې لوی لوی سزاګانې دي د ټول نه لومبې چې یو طرف ته فرمانبردار مسلمان دی بل طرف ته نافرمان مسلمان دی کلمه دواړو ویلې ده لیکن یو تابعداري د الله د رسول د الله د دین کړی ده او د خپل ژوندۍ یو منټ یو سکند چې کوم دی د الله په دین باندې لګولې دي او ټوله ژوندۍ چې کومه ده د الله د دین مطابق تیر کړله چې قران کې ورته الله څه فرمایلی دي احادیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایلی دي
او شریعت او دین او اسلام ورته کوم لار خودلې ده په هغه لار باندې زندگی تیر کړه چې هغه ته صراط مستقیم ویل کی وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وې دې صراط مستقیم لار چې کومه ده چې دین الاسلام دی او دا د الله رب العزت د رسول رسیدو لار ده دا د تابعداري لار ده دا د لا اله الا الله منون کی والا لار ده دې لار اتباع کی ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله او د دې لار سره چې کوم متصل لار دي دا هغه خپل ځان اوساتي دته وی کامل اکمل مسلمان حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو ورځ ناشته لاس مبارک کې کوم دی یو ډکه دی پزمکه باندې کرخه راکی یو صحابي د تپوس کې اې دا الله محبوبا دا نن ما خصاصو عجیبه غونډه کې عمل ولیدو وی عجیبه عمل دا دی چې دا ګوره یو تاسو سیده لار راخلې ده سیده کرخه ده د دې سره چې کوم نه یو طرف ته بل طرف ته دا مختلف لارې تاسو جوړې کړې دي دې څه مطلب دی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته ارشاد فرمای دا نیغه لار چې تا تخکاری دا دین الاسلام دی دا د الله شعرا ده دا الله ته رسیدو لار ده دا جنت ته داخلو لار ده دا پوری صراط دی دا د الله سره د ملاقات لار ده دا د دین الاسلام لار ده دا ستاسو شریعت لار ده او دا ستاسو پیغمبر د رسالت لار ده که په دې باندې خپل ژوندۍ راوستلا نو بیا به تسجید چې کوم دی الله ترسي دا الله محبوب ته ورسي دا الله جنت ته ورسي او کچره دې لارې ته خپل ژوندۍ را نه وستلا دا غیر چا پیر چې کوم لارې د دې سره دی خی طرف ته غس طرف ته وې دا ټول لارې د شیطان لارې دي او دا ټول لارې دا په دنیا کې شروع شوي او په جهنم باندې ختم شوي دا په ټول لارې په دې باندې په کوم لار باندې انسان تک اختیار باغه چې کوم د جهنم ته دی الله سره باندې ملایي نو زمای عزتمندو یو تابعدار مسلمان دی یو باغی مسلمان دی تابعدار مسلمان چې کله د دنیا نه رخصتي کی قران کریم فرقان حمید کې الله فرمایي چې په اطمینان باندې داغه الله خپل امانت اخلي په خوشاله باندې چې کوم نه هغه امانت هغه ور کوي او په خندا باندې چې کوم نه داغه هغه امانت الله اخلي او الله رب العزت ورته خطاب کوي یا عبادی ازما بندا یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس مطمئنه چې په دنیا کې د زما د رضا ژوندۍ اختیار کړله او په دنیا کې چې کوم دی په خپل ځان باندې مهنت وکړو لیکن نور لار چارو ته ځان حواله رکو په دې کلمه باندې چې کوم دی ژوندۍ تیر کړله په خپل د ځان خفه کو نن بزتا خوشاله کما یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې داسې اطاعت گزار انسان الله رب العزت چې کوم دی بغیر حساب کتاب نه جنت ته داخلي او الله ته راضي شي زمای عزتمندو یو هغه مسلمان دی الله ورته بیا د مرګ په وخت کې کوم دی د سکرات الموت په وخت کې او د مرګ د سختي په وخت کې کوم دی الله دا هغه سره سات ور کوي الله رب العزت فرشتو ته وای چې ګوره دلا تکلیف ور نه کوي دې په مشقت کې وانه چوي دې په تکلیف کې وانه چوي چې څومره نرمي سره کولای شي او کوي ور سره ځکه ته ما د چاحت والے ژوندۍ په دنیا کې تیر کړی دا زما د مرزه مطابق ژوندۍ دنیا کې تیر کړی نو بیا الله رب العزت داغه روح په مبارک فرشتو باندې خبس کوي
خیسته مبارک فرشتي چې کوم دی نورانی مخلوق داغه د روح د پار راضي او داسې بهترین لباسونه غوستي داسې اعلی ترین خوشبویانې لګولي چې دا انسان هغه ته ګوري خوشحاليږي او د خپل جان د وتلو هیڅ قسمه څه فکر او غم نه محسوس کیږي. لیکن بل طرف ته یو باغی مسلمان چې د خپل چاہت مطابق زندگی تیری کلمه ویلې ده نبی حق مانی رسول الله حق مانی کلمه حق مانی جنت مانی جهنم مانی الله مانی معاملات چې کوم نه هغه د خپل مرزه مطابق کوي دین الاسلام مانی صراط مستقیم لار مانی لیکن مرضی په دنیا کې خپل کوي چې څنګه به خپل مرضی کوما قرآن به خپل مرزه اسلام به خپل مرزه کاروبار به خپل مرزه کوم دا یاد وساتئ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو تاجرم وو یو معلمم وو یو والدم وو یو متعلمم وو یو پیرم وو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم تمور دا غیګ نوالا تر د قبر دا ګېړې پورې چې کوم دی تمام زندگی تیرا کړې دا او د هغه تمامي زندگی ثبوت چې کوم د احادیثو کې موجود دی چې رسول پاک خوراک څنګه کړو کا کې څنګه کړو تګي څنګه کړو خبرې څنګه کړې وي قدم څنګه اوچت کړو معاملات څنګه کړو لین دین څنګه کړو تجارت څنګه کړو د کور زندگی څنګه وا جمعه زندگی څنګه وا د بار زندگی څنګه وا د مسلمانانو سره زندگی څنګه وا د کافرانو يهوديانو سره زندگی څنګه وا زما عزت مند ټول زندگی چې کماله د رسول الله صلی الله علیه وسلم محفوظ تا او دای دی امت را رسول دا کچری دا امت باغی باندې خپل زندگی نه جوړي د ته باغی مسلمان ویل کیږي د ته باغی امتی ویل کیږي او د داسې باغی مسلمان او د داسې باغی امتی چې کوم دی د الله پنیز باندې په آخري وخت کې بیا ډیر سخت باغ باندې الله اچي. زما عزت مندو یقینا چې مرګ حق دی او په کفن کې شک دی مرګ حق دی په کفن کې شک دی څومره ذی روح انسانان څومره ذی روح مخلوقات چې الله دې دنیا ته را لېږلي دي یقینا یو ورځ په باغی باندې مرګ راځي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الله تبور مخامق کیږي فإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور چې چا سره الله رب العزت د نرمۍ معامله وکړه جهنم نه بچ کو جنت ته داخل کو دا کامیاب انسان دی. او بیا الله وی چې ګوره یاد ساتئ د دنیا د زندگی چې کومه ده دا غیر یقیني زندگی ده دا د دنیا د زندگی چې کومه ده دا ګارانټي والا نه ده. په دنیا کې د یو ټماټر ګارانټي شته په دنیا کې د یو کیلې ګارانټي شته په دنیا کې د یو مکان ګارانټي شته په دنیا کې د یو معمولی موبایل ګارانټي شته لیکن د دومره لوی انسان 15 فوټه وجود والا انسان ګارانټي هیڅ قسمه نشته الی اجل مسمى چې کله د وخت پوره شي الله رب العزت په دنیا نه رخصت کی. نو مرګ حقیقت کې مونږ او تاسو یې کړی دی هر انسان یې کړی دی لاول ما بیا نور قدم قدم باندې چې کوم دی مرګ زموږ استقبال ته ولاړ دی په قدم قدم باندې چې کوم دی مرګ زموږ په شا باندې چې کوم دی ولاړ دی مونږ مخکې او مرګ را پسې دی ځکه الله فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تاسو به د مرګ نه کم ځای تښتئ ملاقات کوم سره کیږي ملاقات کوم سره کیږي او بیا هغه ملاقات د هغې ځان له یو خوند دی تابعدارو ښه ملاقات پي نافرمانو بد ملاقات پي. او بل ځای کې قرآن کریم کې الله فرمایي کچری یو انسان د مرګ نه د خلاصېدو لپاره یو داسې بلډینګ جوړ کی یو داسې کمره جوړه کی چې هغې ته د هوا د راتللو لار نه وي هغې ته د مخلوقاتو د راتللو لار نه وي هغې ته چې کوم دی د یو ذراتو د راتللو لار نه وي او دی په هغې کې کینی چې زه د مرګ نه بچ شمه
الله وی نشي بچ کېدلې دغه ځای ته به کوم دی د اجل د پسې راځي اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون کله چې د الله حکم فیصله وشي د الله حکم راشي هغه بیا نه رستو کېږي او نه مخکې کېږي هغه را رسېدلي د هغه دپاره نو هر وخت زما عزتمندو د هغې مسلمان نه چې کوم دی د هغې چرواهه نه چې کوم دی مونږ تاسو ته سبق حاصلول پکار دي علماو یو واقعه لیکلې ده وایي په یو ځنګل کې چې کوم دی یو عابد و او هغه په هغه ځنګل کې اوسېدو اذان یې وکړو یو چرواهه راغی یو بیزوګر راغی فرمایي هغه ورته وي چې بابا اذان دې وکړو او جي هغه ورته وي چې بچی لاړ شه ورشه اودس شه ادا مو کا چې جمع ودرو مونځ وکړو هغه ورته وي بابا هغه بل څنګه مسلمان چې بیا اودس ګرځي زما اودس ته الحمدلله زه 24 غنټې چې کوم دی د الله رب العزت ذکر کوم او د الله رب العزت چې کوم دی مال توفیق راکړي زه په اودس شهادام کې ګرځم نو زما عزتمندو مونږ او تاسو لا خصوصا مسلمانانو لا الله رب العزت چې کوم دی دا ژوندۍ را کړی دا چې مونږ او تاسو ته د مرګ نه پاره په اوداسه کې ګرځو او فرمایي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان اودس ماتيږي او د اودس کوي په هغه اودس سره چې د کوم عبادت کوي الله د ذل راضي کیږي وا دویما چې کله د اودس شهادامو کی او د الله رب العزت ذکر کی هغه ذکر الله تقابل قبولی دریما چې کله د 24 غنټې په اوداسه کې ګرځي او د مرګ راغی الله به مرګ د شهادت چې کوم دی د لور کوي څومره غټه خبره ده دنیاوی فائدې هم ډېر زیاتې دي په رزق کې به فائدې په اولاد کې به کوم دی اولاد به چې کوم دی فرمانبردار وي په رزق روزي کې به چې کوم دی الله برکت اچي په کاروبار کې به الله برکت اچي په مخ صورت کې به الله برکت اچي فقد قامت کې به الله برکت اچي په خوراک کې به الله برکت اچي په ویلو کې به الله برکت اچي په کور کې به الله برکت اچي دا خو د دنیا فائدې دي او د آخرت هم ډېر زیاتې فائدې دي زما عزتمن چې موږ تاسو کوشش دا کوو چې هر وخت موږ تاسو تیار د مرګ لپاره موږ مرګ نه یېرو مرګ را روان دی یقینا مرګ برازي یقینا دا یقیني خبره ده دومره لوی لوی علما لاړل دومره لوی لوی هستۍ لاړې دومره لوی لوی ولیان لاړل دومره لوی لوی انسانان لاړل چې زموږ تاسو په عقل کې نه راځي زما عزتمندو سبا به موږ تاسو لپاره چې کوم دی د جمعات په میناره کې او په لوډ سپیکر کې اعلان چې پلان ابن پلان د دنیا نه لاړو موږ تاسو به هغه حقیقت نه تسلیمولې د هغې نه مخکې زما عزتمند چې موږ تاسو په خپل ځان باندې مهنت وکړو او په خپل ځان باندې مهنت دا دی چې زمونږ کوشش دی زمونږ مهنت کوشش دی چې مونږ د الله فرایض په صحیح طریقه باندې ادا کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ژوندۍ راوړې د هغې باندې راشو او د الله دین ته چې کوم دی خپله ژوندۍ حواله کړو ان شاء الله دنیا به هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته وي که چېرې داسې نه وي بیا به دنیا هم بربادي آخرت به هم بربادي خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله رب العزت موږ تاسو لا عمل توفیق راکړي کریم الله دې وکړي چې موږ تاسو باقی کومه ژوندۍ پاتې ده الله دې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو باندې او په دین الاسلام باندې تیرولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.